زما په یو ویډیو باندې مختلف قسم کمنټس راغلي او هغه کمنټس ستاسو سره شریک کوم چې ځینو کسانو پکې ویلي چې یاره عمران خان راولي نو اوس تاسو د افغانستان نه نشئ ګټلی. ځینو کسانو پکې ویلي چې قائد اعظم هم راولي نو اوس د افغانستان نه تاسو میچ نشئ ګټلی. ښه ملګرو د پاکستان او د افغانستان چې کوم سیریز و نو هغه سر ته ورسېدو. ملګرو لایو میچ مې په موبایل باندې کتو مختلف قسم کمنټس مخې ته راغله په هغې کې یو کمنټس د هغې نه ما سکرین شاټ واغستو زه ستاسو سره په دې سکرین باندې شو کوم. هغه څه کمنټس دی ملګرو تاسو به پړاوهلی هم وي خو په دې کې لیکلي دي چې په ګراونډ کې کوم کلاړیان دي که هغه د افغانستان دي او که هغه د پاکستان دي په خپل منځ کې ښه په مینه محبت باندې گیم کوي. خو دلته زموږ مسلمانان تماشایان چې کوم دي نو په دې رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې یو بل ته کنځل کوي. وجه څه ده ملګرو؟ وجه دا ده چې اغیار چې کوم سازش دی نو هغوی په هغه خپل سازش کې مکمل په صحیح طریقه باندې روان دي. موږ مسلمانان یې دومره بې اتفاقه کړو ملګرو چې دا سیریز دا خو نه د پاکستان او د افغانستان جنګ او نه ملګرو داسې د ورلډ کپ میچونو چیرې دی کې فاینل او ورلډ کپ چې کوم دی نو هغه افغانستان وګټو یا پاکستان وګټو. د دې ملګرو د سیریز مطلب دی کله چې یو ملک بل ملک ته ځي نو دوستانې لځي نو هغه چې کوم ملک میزباني کوي ملګرو نو هغه ورله د دوستانې لاس ورکي او په مینه محبت باندې هغه سیریز وشي. په دې کې د دې دواړو ملکونو هغه امن او محبت ښکاره شي ټولې دنیا ته چې د دوی څومره محبت دی. نو اوس تاسو د سیریز نه ماته ووایئ چې آیا موږ امن خور کو که موږ یو بل ته کم کنځل وکړه په دې مبارکه میاشت کې نو دا ټیک دي او که غلط. کم اخیری میچ چې ملګرو نو هغه پاکستان وګټو په 66 رن باندې افغانستان له شکست ورکو او دا سیریز ختم شو چې د معمولی سیریز ته موږ په دومره عجیبه نظر باندې کتل او موږ ته د انا مسله جوړه کړې وه. د دې خبرې مقصد مې دا دی ملګرو چې تاسو وکتل مختلف قسم کمنټس مختلف قسم کنځل هغه کنځل چې دا خلک په خپل خور او مور هم نه دي. ځکه تاسو ته ما په تیره ویډیو کې هم ویلو که یو سړی د بل خور مور یادوي نو حدیث مفهوم دا دی چې هغه خپله خور مور یادوي. نو آیا موږ حدیث هم نه منو؟ آیا موږ مسلمانان یو چې موږ په دې مبارکه میاشت کې کنځل کوو پردی خور لور یادو؟ نو آیا موږ د په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې هغه مخالف کس چې کوم دی نو هغه به زما خور او مور یادوي نو موږ په خپل خور او مور باندې نه خفه کیږو؟ نو سیریز خو ختم شو خو زه به ډېر زیات خوشحاله شوم چې ختم شو ځکه چې دا خو لا وړوکې سیریز د دریو میچونو که چېرې دا غټ سیریز وی نو چې دا څه حالات به روان وي زمونږ په خپل منځ کې نو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه و وسلم. ملګرو اوس راځو کرکټ طرف ته. په دې سیریز کې چې کوم ینګ نوجوانانو ته موقع میلاو شوې وه نو زه درته 100% دا خبره کوم ملګرو چې په دې کې به صرف اور صرف سایم ایوب محمد زمان او احسان الله دا چې درې کوم کلاړیان دي نو زه وایم دا به د مخکې تلو دپاره خپل چې کوم بنیاد کېښودو نو هغه 100% ټیک دی او دا چې کوم کسان دي نو دا به مخکې ځي ځکه به ځي ملګرو چې د دوی محنت بیا هم په دې سیریز کې څه دومره و چې خپل ځای ځان له پیدا کړو. بیا ملګرو نن شاداب خان چې نن کوم پرفارمنس وکړو نو ډېر بهترین و ځکه ملګرو چې هغه کپتانو د هغه په سر باندې بوج او هغه د خپلې کپتانۍ پرایز چې په آخري میچ کې کوم نو هغه 100% ادا کړل او د پاکستان نمبر 1 هغه بالر جوړ شو ملګرو چې په سپینرانو کې هغه سنچري وواله د څه شي ملګرو د ویکټو. نو شاداب خان ته ډېر زیات مبارک شي. نن چې ملګرو احسان الله کوم بالینګ کو نو تاسو وکتل زدران چې زمونږ کوم افغانی رور دی نو هغه وویشتو هغه زخمی هم کو. الله جل شانه دې زمونږ زدران رور ته زر تر زره صحت ورکي. خو احسان الله چې کوم باونسري شته ملګرو نو تاسو کتلی شئ چې احسان الله په لږ وخت کې ځان له ډېر زیات ځای پیدا کو. ولې پیدا کو چې کوم د انګلینډ لیګ دی نو په هغې کې که احسان الله سلیکټ شو نو وجه هم دا د ملګرو چې د هغه کوم بالینګ دی هغه کوم سپیډ دی نو غیر ملکي چې کوم کلاړیان دي نو هغوی دا وکتل احسان الله یو فاسټ بالر دی او هغه بهترین بالینګ کوي. نن احسان الله بهترین بالینګ وکړو. شاداب 3 وکټ واغستې احسان الله هم 3 وکټ واغستې. زما په یو ویډیو باندې مختلف قسم کمنټس راغلي او هغه کمنټس ستاسو سره شریک کوم چې ځینو کسانو پکې ویلي چې یاره عمران خان راولي نو اوس تاسو د افغانستان نه نشئ ګټلی. ځینو کسانو پکې ویلي چې قائد اعظم هم راولي نو اوس د افغانستان نه تاسو میچ نشئ ګټلی. د دې غرور اخر مطلب څه دی؟
دومره غرور نه دی کول پکار چې بیا مونږ زغملی نه شو ځکه چې دغه کسانو ته زه اوس ویمه چې پاکستان میچ وګټو آیا تاسو سره اوس جواب شته او که نه بیا ملګرو تاسو کتلی دي چې همیشه د پاکستان خلاف انډیا غرور کوي خو هغه غرور الحمدلله پاکستان بیا په کومه طریقه باندې هینډل کړی دی چې په پیله وکټ یې ورته میچ راړولی دی او هغه د هغوی غرور یې په خاورو کې میلاو کړی دی غرور صرف هغه لوی ذات له پکار دی خاکساري پکار ده کله چې هم په یو انسان کې خاکساري وي نو سوال نه پیدا کیږي چې هغه بیا بدرنګ شي او بیا د هغه سره جواب هم نه ځکه زه دې کسانو ته اوس ویم چې تاسو سره به څه جواب وي چې تاسو وایئ چې قائد اعظم راولئ عمران خان راولئ ګل چاهت راولئ مختلف قسم خبرې تاسو کولې نن پاکستان میچ وګټو تاسو سره څه جواب شته او څوک هم چې غلط کمنټس کوي یا غلط الفاظ استعمالوي نو تاسو لاړ شئ د هغه پروفایل ته د هغه پروفایل وګورئ نو د هغې په پروفایل کې به تاسو ته ډېر عجیبه عجیبه تصویران راښکاره شي چې خپله هم کم تصویران یې ایستلي وي نو هغه د دغې خبرې پیشنګویي کوي چې زه د ډېر کم خاندان نه یم نن ملګرو ټولو خپله ذمواري واغسته کله چې ذمواري واغستلی شي ملګرو نو بیا تاسو ته پته ده د میچ رزلټ بل شانتي وي خو نن ویډیو به لازمي مخکې شیر کوئ زه به ګورم ملګرو چې تاسو به په لږ ساعت کې دا ویډیو کم کم ځای ته رسوئ او هغه پښتنو ته چې څوک شرپسند دي او څوک دا کوشش کوي چیرې جنګول وشي نو زه هم هغه خلکو ته ور ورسوئ که چیرې زموږ دا خبرې پې لږ اثر وکړي او لږ د مینې محبت یو پیغام دنیا ته ورکړي نو دا به ډېره زیاته ښه وي تاسو باندې نن کم پوینټ په میچ کې ښه ولګېدو هغه موږ سره کمنټس کې لازمي شریک کړئ او د افغانستان د رونو نه نن کومه داسې غلطي وشوه چې هغوی میچ بیلو او د پاکستان رونو ته هم ویم چې ما ګوره ډېر عجیبه عجیبه تصویران ستاسو وکتل ما یو پوسټ کړی نو که هغه عجیبه عجیبه تصویران تاسو دې پرې له شیر کړل نو زما چې کوم مینوال دی او ما خوښوي نو د هغوی نه به بیا زه ډېر زیات خفه یم که دغه تصویران ما ته په کمنټس کې په نظر باندې راغلل بیا هغه کسانو ته ویم څوک چې غلط کمنټس کوي د هغوی قسمت صرف اور صرف په دغه ځای کې ښه دی چې دا پیج زما سره نه دی دا په بهر ملک کې دی ګینې ما په خپل پیج باندې الحمدلله چرته هم د شر د خورولو کوشش نه دی کړی په کمنټس کې مې خانه جنګي نه ده راوستې هغه کس چې غلط کمنټس کوي نو هغه ما بلاک کړی دی ځکه ما ته د ویور ضرورت نشته زه کوشش کوم چې مونږ یو ښه پیغام راوړو مینه محبت خور کو نو چې زما د ویډیو د وجې یو نفرت په کمنټس کې خورېږي نو هغه کس زه بلاک کوم خو قسمت ستاسو صرف دقه ښه دی چې دا پیج زما سره نه دی دا په بهر ملک کې دی خو بیا هم کوشش وکړئ چې غلط کمنټس مه کوئ ځکه چې واپسي کې به تاسو ته هم هغه غلط کمنټس میلاویږي چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې اواز پاکستان زنده باد افغانستان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي د لوی الله په امان